دریش پته نمبر صفحه ده. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. او څه کله هغوی باندې د مودي آیتونو تلاوت کیږي نو هغوی دا یی څه مودا ووریدلو او کدی مو خوښ شي نو مو دا نه کلام جوړوای شو. ان هذا الا اساطير الاولين، دا خو د مخکې تیر شوي خلکو کهنه او کیسې دي. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. او څه کله هغه دا ویلو چې اے الله کچېرې دا کلام بر حق دا دی تو طرفنا نو په مو باندې اسمان نه د کونو برون روا یا متبل څه دردناکا سزو روکا. اردو کی ترجمه کوم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لی، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا کر لائیں، یہ تو نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ کلام برحق ہے تیری طرف سے تو ہم پر پتھروں کی بارش آسمان سے برسا یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے دے. دا کفرونو کې یو کاس و ډېر بدبخت و دی، هغه نامه وه نظر ابن حارث. دغه نظر ابن حارث ځنه علماء کرام دا فرمایي څه مو هغې ورځې یوه خبره کیسه ویله د ګذشته آیات کې څه کفرونو په دارالندوه کې یعنی د قصی بن کلاب چې کوم کور و د هغه کور کې هغو یوه مشورهګاه یو جرګهال جوړ کړی و، په هغه کې به هغو مشورې کولې. نو په هغه کې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم متعلق دا میټینګ وشو، نعوذ بالله څه تو مړ کوو. اوس ځنه علماء کرام فرمایي چې په هغه میټینګ کې دي دا خبره وکړه، ځنه فرمایي چې نه ورسته یې وکړله، خو بهرحال د نظر ابن حارث کوم دا کنه دی دا خبره وکړله چې یاره دا محمد صلی الله علیه وسلم د کوم کلام پیش کوي د قرآن مجید نه څه دو ته یی د یی چې د الله کلام ده. نو دا ویلو چې قالو قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، دا خو مو عادت جوړوای شو. چنانچه داغه نظر ابن حارث ډیر جهادي د سړی و، دا ډېر ګرځېدلی سړی و، فارس ته به تللو، روم ته به تللو، نو مختلفو ممالکو باندې دور تاجر پیشه سړی و، نو د بزنس په سلسلې کې به لاره باره ټریپس دي کېدل. نو دو بیا چې کله فارس ته به لوړو نو ته په فارس کې چې کوم دا کنه د رستم او د اسفندیار دا یو کرکټرز وو، دوه کسون. د اسفندیار چې کوم دا کنه دا ډېر داسې نیک غني سړی په فارس کې تېر شوی او د رستم چې کوم دا کنه دا یو ډېر مشهور پهلوان و چې دا بیا په جنګ قادسیه کې چې کوم دا کنه دا د مسلمانانو یو څه بیا مردور شولو. جنګ قادسیه کې مسلمانانو یې دي چې کوم دا کنه پلونی ملونی او تا ټوله زت پته وچوله. نو دغه رستم د دې بهادرۍ کهانۍ به وي خلکو به هغه ځای کې یلې لکه د موږ تاسو لږ مخکې زاړه خلک اوس په دې باندې پوهېږي دغه چې کله به ودونه مدونه شولو نو دغه نیون به روغللو په ودونو کې به د ادم خان او د میروګي ولا بدلې یلې د هغوی ولا دغه فرضي کهانۍ به وي. دا یو کرکټرز وو فرضي څه ادم خان د میروګي نه به ورته ویلو د دوی د بهادرۍ او د دغو د هغه کیسې به بیانولې. نو دا نه منا په هغو کې د رستم او د اسفندیار کهانۍ مشهورې وي. نو دو به چونکې ګرځېدلو نو هغه کهانۍ چې کوم دا کنه د هغه ولا چې کوم کتابونه وو هغه د ځان سره راخستي وو ورسره وو. همدا نه منا دو به چې کوم د ملک شام ته تللو نو په ملک شام کې عیسایان ته یهودیان دواړه نو د هغو ولا خبرې کیسې به دي اورېدلې دي. تورات او انجیل کې خو انډا کیسې دي لکه د کومې قرآن مجید کې دي د فرعون د موسی د حامان او د نوح علیه السلام او د عاد او د ثمود دا ټولې کیسې په تورات انجیل کې یاور کېدي. نو هغه یلو چې یاره دغه نظر بن حارث کوم دا کنه هغه کله د قرآن مجید ولا دا واقعات واورېدل نو خلکو ته ویلو چې شیرینه بلا دا نه منه دین اخی کهانه مو سره شتو دي قرآن نور چې شدین هاذا الا اساطیر الاولین دغه کهانه مهانه دي دا نه منه کهانه غروشه ته زوز ته تیری کا. نو یی چې کدی مو خواخه شي دا کلام رو جوړول خو ګرونه خبره نه ده، نعوذ بالله دا خبره دی کوله. چنانچه دغه علماء کرام یو دا خبره لیکلي دا چې ګوره دغه دا ویلو چې کچېری مو خواخه شي لقلنا مثل هذا نو مبادان منا کلام را جوړ کو. اوس دي چې آسماني کتابونه عموما څلور دي کنه مشهور څوک دي تورات زبور انجیل ته قران مجید. علماء کرام دا فرمایي چې په دې کې قران مجید څوک دا کنه دا کلام الله ده، دا قدیم ده، دا د الله صفت ده. د الله صفت دا وی چې هغه هیڅ کله فنا کیږي نه. نو دا د الله کلام ده د قران مجید او د تورات زبور انجیل څوک دي کنه دا د الله کلام نه دي، دا د الله کتابونه دي. اوس د دې دا امکانات کېدل شي چې لکه څنګه وحی څوک دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وکړه وحی روغله نو هغه د قرآن مجید الفاظ نه بلکې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه وحی ته خپل الفاظ ویر کړل لکه احادیث د سوره ذخیره ده
دي ته وحي غیر مطلوب نه یای دا غا وحي دا دا دی الله ولا خبر دي حضور صلی الله علیه وسلم خپل الفاظو کې دا بیان کړی دي امدان منا دغه تورات زبور انجیل کې دا امکان نشته دا چې الله رب العزت موسی علیه السلام ته یو خبره ذهن ته ورچولې دا موسی علیه السلام هغه خبره بیان کړی دا نو هغه تورات ته او د دې خبره یا امکان شته چې جبرئیل امین ته الله رب العزت یو خبره کړی دا جبرائیل علیہ السلام راغله دا او هغه د لیکلي دي په کتابو تحریری شکل کې موسی علیہ السلام ته ویل کړی دي یا موسی علیہ السلام ته یو خبره تیر کړی دا موسی علیہ السلام مخکې امت ته کړی دا نو دا مناشوي دي د الله رب العزت براه راست کلام نه ده دا نور کوم دي تورات زبور انجیل د الله کتابونه دي او د قران مجید کوم ده د الله کلام ده ځکه الله رب العزت کلام کې تبدیلی نشي کېدلای په تورات زبور انجیل کې وش ولا تبدیلی زبور خو تقریبا فناش ولو خو تورات او انجیل کوم ده هغه موجود دي خو هغه کې ډېر زیات کوم ده کنه تحریف او تغیر او تبدل ورکې شو ده قران مجید کې د تبدیلی ځکه ممکن نه ده د الله کلام ده د الله صفت ده بهرحال نو کفرون دا ویل چې موږ کوم دا کنه هغه کا وغوړو نو موږ دان منارو جوړوای شو چنانچه هغه افر کړو دا نه کوشش نه وکړه چنانچه حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دا دای وا پیره یمامه تلوړو د یمامه کوم دا کنه دا په سعودي عرب کې د نن سبا کوم ریاض دا دي سره نږدې یو ځای دا جلیلی او ته یي هغه ځای کې دا اوس دا نه ما دا مخکې یمامه دی نه ما دغه دې ځای کې مسلمه کذاب پته کېدل یعنی هغه کاس هغه د نبوت نعوذ بالله دعوا کړی و ځان نبی نو د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه د یمامه تطلل دای واوري چې لوړ مسلمه کذاب ته ورغلل نو مسلمه کذاب دغه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته نه تاسو وکړل چې هغه تاسو ملګری څنګه دا محمد صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو دې څنګه خدا نو مسلمه کذاب دوته یې زیاده ایمو باندې کې تو څه خیال ده نو محمد الله سره ځته نو تو فرمایلی چې ته پاتې ده څه دا یقین لرم چې ته د ورجان ته کذاب یې نو هغه نه تاسو وکړل چې تاسو هغه باندې څه د کلام چې شر نازل شو ده نو هغه شپوري چې ول عصر ان الانسان لفی خسر دا هغه ته تیر کړ ورته یلو چې یاره ایمو نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو سورات نازل ده والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين دا سورات ته تیر کړ صدا پر نازل ده ایمو محمد صلی الله علیه وسلم باندې نو هغه ته جواب کې ویلو چې په موایو سورات نازل ده هغه وته تیر کړل وته یې چې یا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرك حفر ونقر یې سمو باندې دا سورات نازل ده دې مطلب دا دا د وبر څه کوم دا کنه دا په عربو کې یو جنوار دا چې وړو کنه جنوارونه دي د غیګونه جنوار وړو د غیګونه دار او د سینایا جواتوا او د بدن کې کوم دا کنه دا سه محسوس دوه بده څه لکه سوروي دی ورکه نو هغه ته وبر نه نو دو اوس یې یا وبر او وبر انما انت اذنان وصدر ایتو کوم دا یو غیګونه دی د سینا د نور کې نشته وسائرك حفر ونقر او د تو کوم بدن دا کنه اټول ورکی سوروي کډی دی ورکه و دې دې په مومن دا سورات رنازل ده امدان منا ایوی مکی کی کوم دا کنه یو بل کا سروغلو هغه ته چویلو چې د قران مجید کوم دا یو شاعر و دی هغه قران مجید کی کوم دا کنه سورات رنازل ده علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل دا سورات وته نو هغه د دې دا سورات غزا جوړ اذا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب قصير وله خرطوم طويل سو هتی کوم دا کنه دا هغه یو ته څه پاتې دا هتی چی شي یاغه د لاند غنی لکېوي او غنی کوم دا خرطمي وي نو هغه ته ویل چې دا په مو دا غاسو زیا کوم دا کنه نو بهرال بلی مو کې اندغه هغه کوم دا مسلمه کذاب دی بل سورات را جوړ یی چې والمزرات زرعا والحاسدات حسدا والطاحنات طحنا دا قرآن مجید کې یو سورات والزاریات ذروا فالحاملات وقرا دی هغه مقابله کې دي دا سورات را جوړ کړو چې والمزرات زرعا قسم د هغه خزو چې هغه په پټایو کې تخمن کړي والحاسدات حسدا او قسم د هغه خزو چې هغه فصلونه ریبي والطاحنات طحنا او قسم د هغه خزو چې هغه وړلم دی نو دا یو قرآن وو چې هغه مطلب دا شاید د قرآن مجید اندی به دا ویل چې لو نشاء لقلنا مثل هذا او بیا به سکاله خپل کوم کلام پیش کړلو دا ورپسې خوندې دوه خپل یعنی هغه په دې لږ یو یو مزهکه خیز نه شایم بار د قرآن مجید الله رب العزت فرمایي او قال اللهم ان كان هذا هو بیا ایوی مو کې چې کوم دا کنه هغه دا خبره وکړه نور څه څونه جوړ نشو
د الله رب العزت کوم چیلنج وو هغه قبول نکړلو چې د الله رب العزت کلام په مقابله کې هغه یو کلام را جوړ کړو هغه دا ویلو چې را پیغمبر اسلام ته دا هغه وکړه خبره وکړه چې را کدا قرآن مجید حق وی کنه موږ ته چیلنج کنه شو قبل وای نه شو ته قرآن نه جوړوای خدا وکړه چې اختیار وی د تو قرآن اختیار وی خپل رب ته دی وای چې هغه مت دمکې شم کې ماره کوي ځکه پیغمبر اسلام بہت بار بار دایلو چې ورته تاسو سام شه دا کلام قرآن مجید باندې ایمان وروړي په مو ایمان وروړي کراوړي نه دی الله عزو کسه چې درمنه روان ده نو هغه بلانو ته جواب کې دا ویلو چې فانتر علينا حجاره من السماء خپل رب ته دی وای چې موږ باندې کور اسمان نه کونی وروړي اوی ته نبی عذاب علیم یا سخت صبر ترو کی وجه ته دا هرمون پوراشي وجه بیا به موږ نو سره ته ولا کلامه اختیار ده نو بهر دوره هغه سخت دل او سخت جان خالقو هغه په وی کلمې باندې قرآن مجید باندې مون راوړل ته تیار نو هغه خدا دا وغوښتله اوس الله رب العزت جواب ورکړي ان شاء الله غو سبو یا واخر